أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. په دې آیات کې تخویب دنیاوی ذکر کیږي او ورسره تخویب اخروی ذکر کیږي. د دین وړاندې چې د شرک بحث وشو چې د خلق اول او الله تعالی د وجود نه قائل کیږي، قائل شي بیا سره شرک کوي او دغه شرک چې کوم دی نو سبب د عذاب دی، دغه کفر سبب د عذاب دی. نو په دې آیات کې د دغه عذاب نه د بچ کېدلو لپاره تخویب ذکر کیږي چې د خلق د عذاب نه ځان وساتي او بچ پاتې شي. دغه وایي چې مخکې سبب ذکر شو، وس تحقیق مسبب ذکر کیږي. مخکې سبب د عذاب شرک دی، وس مسبب چې د عذاب په خپل دی، نو دا غیر د بچ کېدو لپاره نه تخویب ذکر کیږي، تخویب دنیاوی او اخروی. دسی وایي چې دا آیت چې کوم دی د کافرانو او د فاسقانو فاجرانو په غفلت او جهالت باندې تنبیه او اظهار افسوس دی. الله تعالی وایي افامینو ایدی په امن ایدی ببیری شي ان تأتیهم غاشیه شراشد دوی ته غاشیه یا پټاون کې من عذاب الله، عذاب الله تعالی. دسی عذاب الله تعالی جو عام عمومي عذاب دی گیر کی پټی کی ختمي کی په دنیا کې. نو آیات دې نه دی بیری دی. او تأتيهم الساعه یا ورتراش قیامت فقط الناس او دی ول تیار نه کړي سو په شرک اخته سو په کفر کې په بغاوتونو کې لګي او قیامت را ورسیږي او دی تیار کړي نه وهم لا يشعرون او دوی خبر هم نه شي قیامت را ورسید عذاب را ورسیدو. نو په دې حال کې بده څه کوي بس دې بډاري په عذاب کې گیری. نو تنبیه شو دوی په جهالت باندې او دوی په غفلت باندې چې د سیمه کوي ځان مخکینه تیار کړي.